السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دا د رمضان المبارک په موقع کې یا د جمعې په موقع کې یا د اختر په موقع کې دا خبره ستاسو ټیک ده چې د خلکو شرکت په منځونو کې په اعمالو کې ډیر وي، په عام ورځو کې ډیر کم وي. انو دا د فکر وخت د فکر هغه لمحه فکریه چې ورته وي هغه ده. نو دې دپاره د محنت ضرورت دی. زمونږ تبلیغي ملګري چې کوم نهج باندې محنت کوي نو د هغوی زیات نه زیات تعاون کول، هغوی سره په دغه کار کې زیات نه زیات شرکت کول، نو دا د عمل لاره ده، په دې باندې تلل پکار دي. باقي نبی علیه الصلاۃ والسلام احادیث، نو نبی علیه الصلاۃ والسلام احادیث د مونځ باره کې دومره واضحه دي چې بخاري شریف کې روایت دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د اسلام او د کفر میانځ کې فرق مونځ دی. نو ډیره لویه خبره ده. نو موږ او تاسو له په دې معامله کې خصوصي طور فکرمن کېدل پکار دي چې دې باندې ملګرو باندې محنت وشي، نو په دغه لار باندې خپل کوششونه صرف کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د امام د پاره پکار دي چې تر خپل وسه پورې هغه आवाज په جهري منځونو کې تیز وساتي، چې شاته د موږ کوم شرکا دي چې هغه आवाज ووري، هغه ته نشاطوم وي او هغه به مست توجه عمر بروي. خو کله نه کله داسې وي چې د امام आवाज هغه فطری طور هغه سلو وي او مزوي، یا کله نه کله داسې وي چې مجمع ډیره غټي د لوډ سپیکر تنظیم نشي کېده، نو هغه وخت کې ټول ته आवाज رسول ګران وي. نو به هر حال دغه आवाज نه اوریدو په وجه باندې د مقتدیانو په موز باندې څه اثر نه ورزيږي، د هغه مسکیږي. که आवाज اوري نو هم مسکیږي، که आवाज نه اوري نو هم مسکیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د زنانه نه چې کومې روجي د بیماری په وجه پاتې شي نو د هغې روجو نیسل او د هغې قضا دا په دې زنانه باندې فرض ده، او په فرض عمل کې بل نیت هغه نه صحیح کیږي. نو که دا د شوال د رجوع فضیلت حاصلول غواړي نو د دغه قضا رجوع نه علاوه به د شوال شپږ روجي پوره کوي. هر یو مسلمان له پکار دی چې هغه قرآن پاک په ناظره باندې کم از کم درجه ده چې وي. که چانی ویلې انو کوشش ورله پکار دی، شروع کول ورله پکار دی، الله تعالی ورته اسانه کی. او تر څو پورې چې نیز د کړي نو قرآن پاک ته قتل عمده د ثواب ذریعہ ده. انو تاسو چې کوم ملګری دی هغه ته کوم سورۃ یاسین هغه صورت ملاو شي نو پرېږي دی چې هغه ته ګوري کرخه پیراخ کی. نو که نورې سنی اندخ کټیم به د قرآن پاک د حروف او الفاظو د کتو هغه ثواب ورته ملاویږي. نو دام د ثواب یو کار دی. البته ترغیب ورلور کوي چې اوس شروع کین به الله جل شانه توفیق ورکي ان شاء الله تعالی عزت وکي. کله چې فصل ولاړ خرڅ کړي شي او هغه لو ته نږدې وي، د هغې ریبل او کټکول نږدې وي، نو بیا د دې فصل عشر یعنی لسمه ده او که شلمه ده نو دا په خرڅونکي یعنی زمیدار باندې ده، په اغوستونکي او باپاري باندې د دې زکات نشته. هغه به د خپل مال زکات په خپل حساب باندې ورکوي که چېرې هغه صاحب نصاب وي، او دغه چې کوم خرڅ شو د دې زکات به دغه مالکی فصل ورکي، چا چې فصل کرل دي او خرڅ کړی دی. زمونږ معاشره کې ډېری خبرې هغه د زنانو خود ساخته دي، او زمونږ بزرګان چې کوم دي انو هغه دې له یو عنوان ورکي، دي ته اغلاط العوام وي، یعنی هغه خبرې چې هغه په عوامو کې غلطي خوري شوي وي او د هغې خبرو باندې هغه بنیاد جوړي او بیا په هغې باندې ډېرې غټې غټې خبرې مرتب کوي. نو د دې هیڅ قسمه شرعي حیثیت نشته چې د جمعې په ورځ باندې کپړې وینځل شو یا د اختر په 3 ورځو کې کپړې وینځل شو. داسې نور رسومات هم دي چې کله بندر کور نه یو سړی په سفر باندې رخصت کړي نو بیا زنانه وي جارو مو وي، فلانکي ټیم کې کور مو جارو کوي، فلانکي ټیم کې صفایانې مه کوئ د کور وغیره. نو دا ټولې خبرې چې دین دا منګړت خبرې دي، په دې باندې هیڅ قسمه اثر نه مرتب کیږي. دا د سهولت
او د اسانتیا خبره ده چې څه ټیم بس هغې ته اسانه وي خپل کار روزګار دی کوي که د جمعې په ورځ باندې کپړې وینځي که د اختر په ورځ باندې وینځي که د اختر نه پس وینځي دا شریعت کې د دې مسلې هیڅ قسمه حیثیت نشته. د بعضې عبادات داسې دي چې د هغې دپاره یو خاص وخت مقرري او بعضې عبادات داسې دي چې هغه هر ټیم کیږي لکه دعا شوه دعا هر ټیم کولی شي بنده د دې دپاره څه خاص وخت مقرر نه دی خو لیکن د اذان جواب ورکول دي دا صرف هغه وخت کیږي چې کله اذان ویل کیږي نو چې کله یو کس دعا کې مصروف وي نو دعا هم یو عبادت دی او د اذان کلمات او جواب ورکول هم یو عبادت دی. البته دوره خبره ده چې دعا رستم کې دی شي خو لیکن د اذان د کلمات او جواب بیا رستو نشي کېدی. دغه ټیم باندې تاسو خپل دعا ودروي جواب ورکړي بیا د هغې نه پس خپل دعا شروع کړئ. په اذان کې هم دغه د الله تعالی بړایي ده نو دا هم د دعا یو حصه ده. د مسافر مونځ چې کله د سفر شرعي کې وي نو د هغه مونځ د څلورو په ځای باندې 2 رکعاتو ته منتقل کیږي. خو دا هغه وخت کې چې کله د مقامي امام پسې اقتدا نه کوي چې کله مقامي امام پسې اقتدا کوي نو د مقامي امام مونځ چونکې 4 رکعاتې نو د ده مونځ هم 4 رکعاتو ته اړیږي نو د ده دپاره د 2 رکعاتو نیت کول نه دي صحیح دی به د 4 رکعاتو نیت کوي. که د 2 رکعاتو نیت د کړی وي نو بیا د مونځ هغه نیت نه دی صحیح او 4 رکعاتو نیت به کوي. ښه دا ملګری تپوس کړی دی چې بعضې خلکو کې دا مشهوره ده چې کینسر وغیره داسې بیماری چې په دې کې دعاګانې نه قبلیږي نورو بیمارو کې دعاګانې قبلیږي نو دا اسې یو منګړت او یو بې بنیاده خبره ده. بیماری ناعافیت غوښتل پکار دي خو که چېرې بیماری راشي نو په هغې کې دعاګانې هم قبلیږي او چې الله تعالی انسان له د صبر توفیق ورکړي او صبر پې وکړي نو دغه بیماری که هغه هر یو بیماری ده ان هغه د هغه د ګناهونو د مغفرت ذریعه جوړیږي او الله تعالی د هر څوک وساتي. کینسر وغیره دا خو ډېرې خطرناکې بیماری دي نو که په دې څوک صبر کوي الله پاک بوله ډېر لوی اجر ورکوي ډېر دعاګانې به قبلیږي. د دعاګانو د نه قبلېدو دا خبره دا یو عوامي خبره ده د دې په شریعت کې څه اصل نشته. د بینک نه قرضه اخیستل دا چونکې د سود والا معامله ده هر ځای کې چې وي تقریبا زمونږ د علم مطابق نو هغې چې کوم قرضه بینک والا ورکوي نو هغه سر په سر نه واپس کیږي هغې کې اضافي هغې چارجز لګوي نو هغه سود کې راځي او سود والا معامله ګناه کبیره ده او داسې کس امامت مستقل امامت د مکروه تحریمي دی نو د پسې مونځ نه ځان وساتئ. که مستقل امام وي نو په مناسب طریقه باندې د هغه د بدلولو کوشش وکړي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. تاسو احتیاطاً چې کله موسم ښه شي خیر دی په کلاره باندې که سیده سم نیسلی شي یو روژه احتیاطاً یو روژه قضا ونیسئ نو مسله به د شک و شبهې نه بالاتر شي. د شوال 6 روژو باره کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چا چې د رمضان نه پس د شوال 6 روژې ونیسلې نو دا داسې ده لکه د ټول عمر روژې ځکه چې زمونږ په دین کې د الله جل شانه موږ سره ډېره د احسان معامله دا ده چې الله تعالی قرآن پاک کې فرمای چا چې یو نیکي آخرت ته راړه نو هغه له به د هغې په 10 چنده باندې بدله ورکولی شي. دا کم از کم درجه ده. نو چا چې یو روژه ونیسله نو یو روژې اجر او ثواب هغه د 10 روژو برابر دی. نو 10 روژې او که 29 ونیسي نو الله تعالی په 10 باندې قبلی نو د دې ثواب هغه د 300 ورځو برابر شو. نو دا شپږ چې ورسره ونیسي نو 80 شوي نو تقریبا 360 او 365 دا کال وي. نو دا داسې شوله که د ټول کال روژې ونیسلي او دا روژې په شوال کې پوره کول دي. د اختر په 2 مرض باندې هم نیسلی شي مسلسل هم نیسلی شي میاشت کې که ناغه راشي نو هم کېدی شي
خو صرف دا ضروری ده چې په دې میاشت کې د وړوکي اختر میاشت یعنی شوال کې دنه دا روجي پوره شي. د ارتغل دا ډرامه چې دنه هغې کې ابن عربي، نو زه خو خیر نه مې هغه کتلې ده او نه راته پته شته چې هغې کې ابن عربي څوک دی، خو په تاریخ کې چې کوم ابن عربي راځي نو دا تقریبا 1100 عیسوي کې تیر شوی دی، 650 655 هجری او 1100 عیسوي لګ بګ د تیر شوی دی. د خپل نوم دی محمد ابن العربي او شیخ اکبر به دته وی، ډیر لوی عالم، خو د بعضی خبرو سره د علماو اختلاف ته، انو د دې وجنه د بنوري ټاون د حضرات او فتوا د باره کې د سکوت ته چې بس یو سړی د هغه باره کې منګه پورا خبره ځکه نشو کوله، معامله الله تعالی سره ده. انو یو محقق عالم تیر شوی دی، یو صوفي عالم تیر شوی دی، البته بعضی خبرو سره د علماو اختلاف شته. نو په تاریخ کې چې کوم ابن عربي راځي هغه د شیخ اکبر په نوم باندې د کتابونو هم ډېر لیکل شوي دي. انو دغه دی اوس باقي ارتغل ډرامه کې څوک دی نو والله اعلم، خو دغه یو ابن عربي په تاریخ کې ذکر دی. د نارینه لپاره په شریعت کې بهتره ده چې هغه هیڅ قسمه ګوتمه نه استعمالوي، هغه د سپینو ولې نه وي، بهتره ده. البته که چېرې هغه استعمالول غواړي ګوتمه، نو بیا صرف د سپینو زرو استعمالولی شي. د سپینو زرو نه علاوه چې څه څیزوم دی، که هغه سره دي، که اوسپنه ده، که پیتل دي، هر څه دي، د هغې ګوتمه د هغه دپاره جایز نه ده. او د نارینه دپاره یو ګوتمه استعمالول جایز دي، د یوې نه سوا ګوتمې استعمالول ورله هم جایز نه دي. او دغه یوه ګوتمه هم د 4.5 ماشو نه سوا جایز نه ده، 4.5 ماشو مقدار نه کم یا تر دې پورې د هغې استعمالول جایز دي.